السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا ویډیو صرف اور صرف زه د پښتنو د پاره کوم چې زما څومره پښتنو ورونه دي، که هغه په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې دي، که په هر ملک کې دي، دنیا هر ګوټ کې دي، چې د هغوی روزګار نشته، بېروزګاره دي، نو زه دا غواړم چې هغوی ټول په روزګار شي. هغې حوالې سره دا ویډیو تاسو ته کوو. انشاءالله امید ده چې څومره پښتنو ورونه وي چې هغه زموږ دا ویډیو واوري، نو دا به نورو ملګرو سره شیر کړي او انشاءالله دې سره به ټولو پښتنو ته فایده ورسیږي. ټولو نوال عزتمندو، د دنیا کې خدای پاک دنیا چې پیدا کړې ده، دارالاسباب یې پیدا کړې ده، او دې کې هر سړی کوشش کوي چې هغه د اسبابو په ذریعې سره خپلې مسلې، خپل مسایل حل کړي او خپله زندگی او خپل ژوند ښه نه ښه تیر کړي. نو عزتمندو، تاسو ته پته ده چې څرنګه دنیا کې مهنګایي زیاته شوې ده، هغې سره سره روزګار هم ختم شوی دی. نو موږ دا وغوښتله چې زموږ څومره پښتنو ورونه دي، هغو دپاره موږ په یوټیوب چینل باندې یا داسې اکیډمي کولاو کړو چې هغې سره زموږ څومره پښتنو ورونه دي چې هغوی دا چل زده کړي. ګوره عزتمندو، دوی باندې پیسې نه لګي او دا مفت چل زده کول دي او هر سړی زده کولی شي. چا سره چې موبایل وي، ټچ موبایل او نیټ ور سره وي، نو هر سړی دا ښه په اسانه باندې کولی شي. لکه دا زه به تاسو ته دا مثال درکم، څرنګه چې دا د ټي وي چینل وي، خو ټي وي چینل دپاره خو ډېر اسباب لګي، هغې دپاره خو ډېر وسایل لګي، هغې دپاره خو د هر سړي رینج سره هغه برابره نه وي او نه هر سړی په د هغې په کوایفو باندې پوره کېدلی شي، ځکه چې هغې ته غټ کوایفو لګي، هغې ته تعلیم لګي. نو دا یوټیوب داسې یوه هغه ده، یو داسې پلیټفارم ده چې دې دپاره نه تعلیم شرط شته او نه ورته نور ډېر کوایف لاګي. او زه به دا وایم چې دنیوي فایدې سره سره دا فایده یې هم ده چې دې وخت کې د موږ نوجوان نسل چې هغه موبایل غلط استعمالوي، نو که چیرې هغو خپل صلاحیت په دې یوټیوب باندې او د دې په ارنینګ باندې چې یاره دې نه څنګه فایده واخیستلی شي او دې نه څنګه سړی پیسې حاصلې کړي، نو هغې په جدوجهد باندې، هغې په کوشش باندې که سړی خپل صلاحیت ختم کړي، نو دا به وي چې دا کوم د دې فضولیات دي او کوم دې وخت کې خلک لکه مختلف څوک په ټیک ټاک باندې مصروف دي او څوک په نور فحاش څیزونه ګوري پکې، نو هغې نه به بهتره دا وي چې سړي دې سره به د سړي ارنینګ هم کېږي او ورځې نه بلې ته به ترقي هم کېږي. نو دې سلسلې کې موږ دا کوشش وکړو چې موږ یوه اکیډمي کولاو کړو چې هغه به بالکل مفت وي، هغې کې به چا نه موږ 1 روپۍ نه اخلو، بس آنلاین اکیډمي به وي او دې کې به موږ کوشش دا کوو چې موږ څومره پښتنو ورونه دي چې هغه ټول په روزګار باندې شي. نو د اول ویډیو کې خو موږ صرف تاسو ته د روزګار ترغیب او دعوت درکوو، دې کې به موږ تاسو ته چل مل نه ښیو، صرف دې طرف ته به تاسو موږ تیروو چې یاره دا یوټیوب څنګه دې نه ارنینګ کېږي او څنګه دا د فایدې والا شی دی. نو دې دپاره به صرف موږ تاسو تیرو پښتنو ورونه چې څومره یې، ځکه چې په یوټیوب کې موږ چې څومره وکتلو، نو د پښتنو تعداد ډېر کم ده، نه هونه کې برابر ده. نو ځکه موږ دا وغوښتله چې موږ په پښتو کې او تاسو دپاره ویډیو جوړې کړو او چې تاسو ورنه مستفید شئ. الله مو خوشحاله که دا ویډیو چې څومره پښتنو ورونه یې د نورو پښتنو ته ورسوئ او انشاءالله العزیز دې ویډیو کې به موږ آغاز کوو د اکیډمۍ
او بیا چې کوم دی پسې بل ویډیو را روانه وي ان شاء الله الرحمن هغه کې بیا موږ تاسو ته چل خیو چې څنګه د یوټیوب چینل جوړیږي او څنګه دینه بیا دا غته رسولې شي چې بیا دی باندې سړی ته پیسې ملاويږي. نو ان شاء الله العزیز ورو به داسې موږ تاسو ته ټول چلونه خیو او دا به مو کوشش وي چې ډیر په اختصار سره په مختصر ویډیو کې ځکه چې ویډیو تاسو ته موږ مختصر وکړو نو ان شاء الله العزیز تاسو به باندې خپو واشه او ضرب تاسو ورنه پیدا واخلې. نو ټولو پښتنو ورونو دا گزارش کوو چې زموږ دا پیغام دا ویډیو چې تاسو سره څومره کېدلی شي دا تاسو مخکې شیر کې او څوک هم چې نوی وي زموږ د چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کې چې موږ نوري ویډیو کوو تاسو ته چې تاسو ته مخې ته راځي. الله مو خوشاله کا. ډیره مننه. جزاکم الله خیره.